السلام علیکم ناظرین، زه یم عظیم خان وطنیا د پروګرام زمونږه معاشره د طرف ستاسو په خدمت کې حاضر یم. او ناظرین همیشه دپاره زمونږه د پروګرام مقصد دا وي چې تاسو ته مونږ زده کړه درکو، پوهه درکو، هغه کو سماجي وي، کو معاشرتي وي یا اسلامي وي. په دې حواله باندې مونږ خبرې اترې کوو. په دې کې مونږ د اسلامي سکالرز راغواړو، په دې کې مونږ مختلف شعبجات نه تعلق لرونکي خلک راغواړو چې هغه خپل تجربات تاسو سره شیر کړي او تاسو ته هغې نه زده کړه وکړئ. زمونږ نن پروګرام کې مونږ به خبره اتره کوو د اولاد نافرمانی او دغه دپاره مونږ د کرک ضلع کرک نه کلي یعقوب کلي نه چې کوم دی مونږ میلمه راغوښتی دی مولانا عبدالله صاحب. هغه به تاسو سره خبرې اترې کوي د اولاد نافرمانی په حوالې سره. مونږ میلمه طرف ته ځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب د ټول ناول خو تاسو ډیره ډیره مننه کوم، تاسو زموږ پروګرام ته راغلی، موږ له مو ټایم راکو او دومره قیمتي خبرو له تاسو چې کوم دی موږ له ټایم راکړی دی، ډیره مننه کوم. دا راته ووایي مولانا صاحب چې په نن سبا دور کې که موږ وګورو د اولاد چې کوم نافرماني ده هغه ډیره زیاته په تیزۍ سره روانه ده. د والدین طرف ته چې کوم دی رجحان د بچو کم شوی دی، د دې څه وجه کیدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو والدین چې کوم اولاد چې کوم په والدین باندې حقوق لري، جی غټه وجه اول دا ده چې والدین د خپل اولاد د حقوقو نه ناخبره وي. جی دوی صرف د دوی د ډوډۍ، د خوراک سکاک، د لباس او د جسمانی مادي چې کومو تربیت کول چې کومو دو ته توجه ورکوي، او دې خبرې ته توجه نه ورکوي چې د اولادو روحاني، دینی، اخلاقی تربیت وکړي. صحیح پوهه کې په دې باندې چې د الله پاک بنده باندې څه حق ده، د الله پیغمبر څه حق ده، این وروستو د مور او پلار څه حقوق دي. پکار دي چې اول اسلامي نوم ورباندې کېږي. نوم هم په مسمه کې اثر لري. بېشکه بېشکه. او هغې نه علاوه بیا د قرآن او حدیث مطابق خپل اولاد ته داسې چې کومو تربیت کول شروع کړي چې اولاد چې کومو اسلامي ذهن جوړ شي چې زه الله پیدا کړی یم، الله مې رازق ته، الله مې خالق ته، الله مې مالک ته، ما ته پکار دي چې خپل خالق مالک رازق نه خفه کوم. نو دغه نمونه سبقونه شروع کړي ورته. این وروستو بیا دا خبره کوي ورته چې بچیا، مور او پلار تا دپاره یو دنیایي سبب ده د تا وجود دپاره، او تا غمخوار دي، خیرخوا دي. پکار دي چې مور او پلار ته تابعدار وي، الله به درنه خوشحال وي. مور پلار باره کې خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیلي چې الجنت تحت اقدام الامهات. جنت چې دی دا د مور او پلار چې کوم والدین د خپو لاندې دي. یعنې داسې فرمانبردار جوړ شه چې د دوی د خپو خاوره جوړ شي، او اوف قدرې نه ورکوي. قرآن شریف وایي چې اوف ورته مه کوئ. بېشکه. یعنې که مور او پلار په مخ کې ته تکلیف اظهار وکړي، د دوی زړونو ته صدمه رسېږي. مثلا اولاد بیمار دی، او بیمار نه چې کوم دو خامخا فریاد وځي، نو قرآني اسلامي تعلیمات دا دي چې مور پلار په مخ کې فریاد هم مه کوه، دوی زړه ته به دوک ورسي. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. د تاسو رب دا فیصله کړې ده چې الله نه علاوه د بل چا بندگی عبادت مه کوئ، او مور او پلار سره احسان او ښېګڼې کوئ. نو الله پاک خپل حقوقو پسې جوخت د مور او پلار حقوق بیان کړي چې هغوی د الله عبادت نه وروستو بیا حق دا د اولاد دپاره چې مور او پلار چې کوم فرمانبردار تابعدار جوړ شي او زړونه یې نه ازاروي. او بل ځای کې الله پاک فرمیلي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، چې مور پلار په مخ کې اوف قدرې هم مه وایئ، او بالکل چې کوم دی ته سخته خبره مه کوئ، او سخت جواب مه ورکوئ، تلخ جواب. دې سره دوی ته دوک رسېږي. دارنګې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمیلي الجنت تحت اقدام الامهات. جنت چې دی دا مور پلار خپو لاندې دی. یعنې داسې ځان فرمانبرداره تابعداره جوړ کا، منونکه جوړ کا چې لکه د دوی د خپو خاوره شي، نو هله به الله پاک تا ته جنت درکوي. یو صاحب نو مور پلار حقوق لکه څنګه قرآن او حدیث بیان کړي، اولاد چې په دې باندې پوه شي نو اولاد به مور پلار نه فرمانه نه جوړېږي. خو اول چونکې مور پلار دغه حقوقو نه ځان نه خبره کړی چې اولاد په موږ دا حق دی چې موږ دی ته اسلامي تربیت ورکړو. د روزۍ د رزق غم یې کوي چې هغه الله پاک ذمهواري ویلې ده، هغه په مور پلار باندې داسې لازمه نه ده. په الله پاک خپله ذمهواري چې هر چا ته رزق ورکوونکی الله دی.
مولانا صاحب تاسو خبره ګټ کوم معذرت غواړم په دې کې نن سبا کو تاسو ګورئ سوشل میډیا مطلب انټرنیټ دور دی او هر طرف ته چې کوم دا ټیک ټاک کې فیسبوک او دا ډیر زیات د دې استعمال سیوا شوی دی د دې په وجه باندې د دې د استعمال په وجه باندې ماشومان چې کوم دي د مور پلار یا دینی تعلیم ته کم ټایم ورکوي نو دغه ټیم دغه سایډ ته کومه وګورو د مور او پلار په دغه کې سر رول کې دی شي او دا څومره زیات چې کوم دی په دې معاشره کې افیکټ کوي د معاشره چې کوم دا متاثره کوي د سوشل میډیا چې دا مور پلار چونکې مشران دي هغوی ته دا پکار دي چې کشر باندې دا आवाज کوي چې بچیا دا غلط کار دی دا مه کوه جی دا غلط پروګرامونه دا ما ټین کوه او دا غلط کوم منظورونه دا مه ګوره مشرانو سره کېنه لټېږه مشرانو نه عادت اخلاق زده کوه مخکې زموږ معاشره داسې ښایسته وه چې کشران به ناستو پلار سره نیکه سره حجره کې پښتنو حجرې ابادې وي نو میلمه به راغې پلار یا نیکه به اواز وکړه اله بچیه پاسه میلمه کټ راوباسه بلخ راواخله اله چې کوم کور ته لاړ شه چای نه ووایه ورته بېشک نو ډوډۍ خبره وکړه کور کې او بیا چې کوم دا زموږ بچیا دا زموږ ملګری دی دا د فلاني ځای دی د دې پلان نیکه سره مونږ تعلق وو دا وپېژنه زه به وم یا به نه وم دا زما ملګري به راسي د دوی داسې قدر عزت کوه لکه څنګه چې زما قدر عزت کوي کشرانو به عادت اخلاق زده کول مشرانو مجلس به یې اورېدو او هغې نه به یې سبق اخیستلو او تعلق به یې د پلار د تعلقدارو سره ښایسته خوځولو معاشره داسې ښایسته وه اوس چونکې کشران حجره کې مشرانو سره کیني نه پلار سره نیکه سره کیني نه عادت اخلاق به څنګه زده کېدی بېشک چا نه به زده کېدی او دا سوشل میډیا دا میډیا چې کوم د جدید آلات چې کوم دي مثلا دا غټ موبایلونه په دې کې قسمه قسم منظورونه ګوري نه دی اوسګار د چې پلار خبره اوري نه نیکه خبره اوري نه مور سره کینی ته داسې تپوس وکړه لسو ماشومانو نه چې نن د مور پلار سره 10 منټه چېرته ناستي یو هلک 10 منټه مور سره یا پلار سره نشي کېناستی هغه به د مور پر حقوق څه وپېژني هغه به ادب او اخلاق څنګه زده کړي نو غټ وجه یوه ده دې خبرې هم ده چې دا موبایلونه راغلل زموږ په معاشرې کې چې کوم د مثال د هلکان لګیا شول دا خو د ټولې دنیا منظورونه ورته ښیي نو دغه ماشومانو عقل کچوي نو دا یو سبق دی چې کوم چې ورښیي نو حالانکې دا په ښه طریقه هم استعمالیږي ښه طریقه خو ماشومانو یا نوجوانانو دومره عقل نه وي چې په ښې طریقه باندې استعمال کړي او غلطه طریقې نه ځان وساتي اصل کې مولانا صاحب په دې کومه د موبایل استعمال خبرو کو کنه نو یو پرس کې یو قاری صاحب دی هغه لکه قرآن وایي هغه قرآن زده کوي ځینې داسې حافظان موږ په کلو کې داسې وي چې قرآن حفظ کړی وي خو چې کله بیا هغه موبایل لاس ته کي نو هغه نه هغه قرآن هیر شي هغه قرآن ته ټایم کم ورکوي نو کو پرس کا مونږ داسې یو ماحول جوړ کو چونکې دا موبایل استعمال اوس رکاوټ د هغې مشکل جوړ شوی دی نو کو پرس که مونږ داسې یو ماحول جوړ کو چې په هغې کې دې ته په شورو کې هم لکه وخت سره سره دې ته د موبایل استعمال اجازت ورکړی شي خو هغه مطلب یو ښه اړخ ته مونږ د هغې استعمال هغې ته اجازت ورکو نو کو پرس که بیا هغه یکدم هغې ته مغه رنګې دې باندې پابندي وي او بیا یکدم هغې ته اجازت ورکړی شي نو هغه بیا د هغې مایند چې کوم دی د قرآن د طرف نه یا دغه طرف نه هغه طرف ته ټایم نه ورکوي او منتشر شي د هغې مازغه نو په دغه حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ چې داسې مونږ څه طریقه کار کولی شو چې په دې کې مونږ دا موبایل چې کوم دی د دې اجازت مونږ په صحیح طریقې سره ماشومانو ته ورکو چې بیا هسې نه چې فرض که دې قرآن حفظ وکړي او بیا هغې ته وروسته میلاویږي نو د دې ذهن چې کوم دی منتشر نشي تا خبره صحیح ده نو ډېر حافظان داسې دي چې قرآن د موبایل د وجې نه هیر شو ورنه جی بالکل او ډېر داسې شته چې کوم د دینداره خلک چې کله دغه منظورونو کتل شروع کړل نو بد چې کوم دي دا خپل اثر لري بېشکه خپل اثر لري او نتیجه همیشه دپاره د خاصو د ارزل سیز تابع وي بالکل مثال په طور باندې دلته کې چې کوم یو بوتل چې کوم یو جګ کې هر کې ګلاب اچو ګبین ورکې اچو زمزم ورکې اچو ډک جګ مې کېښودو درته په میز باندې په هغې کې هر کې ګلاب دي په هغې کې شهد ده په هغې کې زمزم دي خو داسې لږ غوندې یوه کتره چې کوم میتیازې ورشي یوه کتره نو څوک په دا اوبه وڅښي نه نو ورته ووایه چې دی خو یو کتره ده صرف یوه کتره ده راغله نور خو ټول هر کې ګلاب دي شهد ده زمزم دي دا ولې نه څښي وایي نه نه دې ته څښلو ته چا طبیعت نه کېږي دغه رنګې چې کوم دو نو که ډېر چې کوم دو ښه څیزونه ورکې ګوري که نه موبایلونو کې بېشک که هغه بد څیزونه دی نه ګوري هم خپله راځي ورکې هکې خپله راځي نو دا کې داسې زهریله مواد په خپله راځي
چې هغه نتیجه بیا د هغې سي تابع ګرځي شي. لکه څرنګه د یوې کترې تابع وګرځېده که نه، یوې کترې تابع هغه ټول شهد یې خراب کړو، بالکل هغه ټول زمزم یې خراب کړو، هغه ټول چې کوم مثال د ارکې ګلاب یې خراب کړو. نو نتیجه همیشه دپاره چې کوم دا خاص د رزیل شي تابع ګرځېږي. بالکل بالکل. نو مونږ خو وایو چې دغه مطلب چې خپل ماشومان دي او مور او پلار منې کړي د دې نه د استعمالوي دا ورنه چې کوم د لاسه به یې وځي او بیا داسې نافرمانه شي. برداشت کمیږي خلکو کې، صبر کمیږي. پلار ورته خبره وکړي چې کوم دا وایي زه ځان وژنم، بالکل داسې واردات هم شوي دي. ځان وژني. او مور ورته خبره وکړي، مور ته داسې الټه شي چې زه ځان وژنم. څومره خودکشي کېږي لګیا. بالکل بېشکه. دغه د خاوند ښځې په منځ کې هغو کې هم دغه نافرمانۍ لګیا دي چې ښځه چې کوم د خاوند خپل حاکم نه ګڼي چې دا زما سربراه دی، دا زما سردار دی، دا زما د کور بادشاه دی، ما ته پکار دي زه د ده رعیت یو قسم ته. نو الله پاک دته په نکاح ورکړی، نو د تابعدارۍ کې ما دنیا آخرت خیر دی. نو دوی بیا هغه حقوق غواړي چې الله رسول کوم ورکړي دي، هغې نه زیات غواړي. خاوند له پکار دي چې ښځې حق ادا کوي، هغه حق ادا کوي چې کوم په شرع کې دې حقوق میلاو دي. که د شریعت نه علاوه نور حقوق دا غواړي نو نور حقوق ادا کولو ته خاوند تیار نه. نو خامخا دې میان کې ناچاکي راشي. چې ناچاکي راشي نو اسلامي تعلیمات دا دي چې اول خو په نصیحت باندې سمه کړه، نصیحت ورته وکړه چې ګوره نافرماني مه کوه، الله به خفه شي درنه، آخرت به دې خراب شي. چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرته الله نه علاوه بل چا ته سجده جایز وه نو ما به ښځو ته دا حکم کړی وه چې خپلو خاوندانو ته سجده کوله. خو چونکې الله بغیره بل چا ته سجده جایزه نه ده، دې وجې نه زه چې کوم ښځو ته دا حکم نه کوم چې خاوند ته سجده وکړي. نو دومره حقوق دي. ښځې په خاوند حقوق دي، خاوند په ښځې حقوق دي. خو چې اسلامي تعلیماتو نه څوک خبرې وي خاوند ښځه، نو هغه خاوند چې کوم د اسلامي تعلیماتو مطابق د ښځې حقوق ادا کوي. او کومه ښځه اسلامي تعلیماتو نه خبره وي هغې مطابق چې کوم د خپل خاوند حقوق ادا کوي. خو چونکې اول نه خبرتیا وي، خبره نه وي، هغې نه علاوه چې کوم د الله ورکړي شوي حق نه زیات حقونه غواړي، یې په منځ کې چې کوم ناچاکي راشي. نو اول به نصیحت ورته کوي، نصیحت باندې نشله پوه شو کوم نه وروسته چې کوم بیا وایي چې اړخ ورنه بیل که لږ اړخ ورنه بیل که قرآن مسله ده چې خیر دی کټ پلنګ دی نه وي بیل، خو مثال به بل اړخ باندې سمله ورنه اړخ په اړخ خوا په خوا د نه وي ورسره کړو. نو دې باندې به سمجاو شي. که په دې نه سمجاو کېږي مثال داسې وکړه چې داسې لږ ونې چې کوم د ادب دپاره وعلم چې کوم د اسلام کې راغلي، حدیث کې راغلي چې چوکا لشته چې کوم د ادب والا دا په کور کې چې کوم زوړن لري کونټه کې زوړن لري چې کور ول یریږي چې دا خو لشته شته وعلم کوي کنه. نو بیا که کله بیا داسې چې په دوه سیزونو نسی ټیک بیا سایه لږ باندې وال وکړي، خو داسې وال نه چې اندامونو ته نقصان رسي یا زخمونه جوړېږي یا نشانې جوړېږي. نو ادب ولا وهل چې کومي هغه خیر دی پر چې دا ټیک شي. که په هغې باندې ټیک شله ډېره ښه، یې باندې نه ټیکېږي بیا یې چې دا ښځې طرف نه رشته دارونه یو کس یا دوه وګوړه او خاوند طرف نه یو دوه کسان شي، هغه د دې میانځ کې خبره وکړي چې جوړښت راشي. نو که هغې باندې نه جوړېږي نو بهرحال چې کوم چې د خښتې چې څلور مخونه دي چې په یو مخ باندې هم ګزاره نه کېږي اخر مجبورن دپاره چې کوم بیا جدایي ده. نو جدایي ده نو هغې کې مختلف صورتونه دي. خله هم ده چې ښځه چې کوم اوسېدل نه غواړي هغې ته خله وایي بیا. هغې نه علاوه طلاق هم د طلاق خپل قسمونه دي بیا. نو هغې مطابق چې کوم شرع مطابق بیا چې نه کېږي ګزاره بیا به نه سزا نر ته ورکوي نه به ښځې ته ورکوي، نه به خاوند ته ورکوي، نه به ښځې ته چې ګزاره نه کېږي. نو همیشه دپاره تکلیف ولې چې کوم ترې بیا الله پاک دا لار روانه کړې ده. د هغې غټ بابونه دي چې کوم د طلاق نو په شرع کې نه بیا دا جایزه طریقه ده. ډیره مننه. پروګرام وخت چې کوم دی ختمیږي، ستاسو د راتګ ډیره مننه کوم. ډیرې خوږې خبرې مو کړلې او ډېرې د زده کړې خبرې وې. ناظرینو که تاسو سمري مونږ د دې خبرو وکړو نو یو خو د انټرنیټ ناجایزه استعمال چې کوم دی هغه داسې آلات ګوري، داسې چې کوم دی انځورونه ګوري چې هغه د معاشرې د خرابېدې سبب جوړېږي. دویمه خبره دا ده چې والدینو ته پکار دي چې هغه د خپلو بچو خیال ساتي، بچو له ټیم ورکوي او د بچو نه ټیم اخلي. خو فرض کا والدین چې کوم دی ماشومانو له موبایل په لاس کې ورکوي او هغه وایي چې دا د ما نه تنګوي، نو دغه ماشومانو هغه عادت چې کوم دی هغه موبایل سره جوړ شي، هغه تړون هلته جوړ شي، مور او پلار چې کوم دی هغه آداب نه هغه چې کله لوی شي نو په هغه پرورش باندې هغه غټ شي. دغه خبره ده. درېیمه خبره دوی دا وکړله چې د ښځه او د خاوند چې کوم دی هغه په اسلامي توګه باندې د هغې حقوق چې کوم دی هغه
خیال وساتلی شي هغه زده کړه دې وشي دواړو ته دې پته وي چې د خاوند څه حقوق دی او ښځې څه حقوق دی چې دې دواړه په دې حق باندې پوهه وي هغې ته پته وي نو د دې په منځ کې به ورانۍ نه راځي او که فرض که دا ورانۍ راځي او دوی خپل منځ کې ګزاره نه کیږي نو اسلامي طریقې باندې د دې دواړو خپل منځ کې چې کوم دی علیحدګي وشي. ډېره مننه ستاسو ته راتګ او دا د پروګرام چې کوم د دې مقصد هم دغه دی چې مونږ تاسو ته زده کړه درکړو زمونږ تاسو مونږ سره ټاپک شیر کولی شئ په هغې باندې مونږ خبرې اترې کوو او تاسو ته به زده کړه درکړو. د نیکسټ پروګرام کې به مونږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه مو هم پورې ستاسو نه غواړو اجازت د الله په امان.